نو 13 ورځ په بنو کې د ولسی پاسون په کال باندې احتجاج روان وو په سپورتس کمپلیکس کې. په هغې کې بیا په دغه احتجاج باندې ډزې وشوې. په هغې کې تر 10 پورې کسان چې کوم دي نو هغه حق ورسېدلو. دغه امن جرګې والا چې کوم دي نو هغې کال ورکو چې به زموږ بعد سبا نه مستقله درنه ورکو او هغه درنه چې کوم دی نو هغه هغې دپاره پرون هغې ځای ورکړی و چې د پولیس لاین چوک چې کوم دی نو په هغې کې به موږ درنه ورکو چې ریاست دې واوري چې موږ 13 ورځ هم د امن لپاره راوتي وو او نن هم راوتي یو تر څو چې د بنو خاوره موږ ته د امن لپاره باوري شوي نه وي. نو تر هغې پورې به موږ همدغه شان په کورونو کې نه کینو. د بنو په بازار کې چې کوم د وسلوالو دفترونه دي دغه دفترونه دې ختم کړی شي. موږ خو د بدامنۍ خلاف راوتي یو، نه پوهیږو چې د بدامنۍ خلاف موږ راوتي یو نو د دې نه ادارو ته تکلیف څه دی. دا د بنو کې چې کوم 13 ورځ رامخې ته شوی احتجاجي پاڅون و په هغې باندې چې کومه پیښه ډزې مزې شوي دي د هغې په ترڅ کې نن د صوبې په بېلابېلو علاقو کې پاڅونونه شوي دي چې هغې مظاهرچیانو د امن بینرې پورته کړې وې او د اپریشن نه منو چغې وهلې. دوی دا هم ویلي دي چې نیغ په نیغه ډزې چې کوم دی په مظاهرچیانو باندې دا د کوم قانون لاندې شوي دي باید چې د دې تحقیقات وکړې شي. دې ګران کتونکو په لر او بر کې راته وایم هرکلی غواړم چې د بنو د پاڅون حوالې سره چې څه اپډیټس دي نو چې د هغې نه تاسو خبر کړم. یو خو دا دی چې په بنو کې درنه چې کوم ده نو هغه روانه ده. د تېرې ورځې پیښې نه به یقیني خبره ده چې تاسو خبر یې کم کتونکي چې نه دي خبر. نو 13 ورځ په بنو کې د ولسي پاڅون په کال باندې احتجاج روان وو په سپورتس کمپلیکس کې. په هغې کې بیا په دغه احتجاج باندې ډزې وشوې. په هغې کې تر 10 پورې کسان چې کوم دي نو هغه حق ورسېدلو او داسې بیا په درجنونو نور کسان چې کوم دي نو هغه زخمیان شول. دغه اطلاعات چې څنګه راغللو نو بیا هغه خبر چې کوم دی نو هغه خپور شو. بیا د هغې نه بعد دغه امن جرګې والا چې کوم دی نو هغې کال ورکو چې به زموږ بعد سبا نه مستقله درنه ورکو او هغه درنه چې کوم دی نو هغه هغې دپاره پرون هغې ځای ورکړی و چې د پولیس لاین چوک چې کوم دی نو په هغې کې به موږ درنه ورکو. نن چې کله ورځې شروع شوه یعنې سهار شو نو د امن جرګې خلک چې کوم دی نو هغه رو په رو راوتل شروع شول پولیس لاین چوک ته. پولیس لاین چوک ته چې کوم دی دغه خلک را روان شول. خلک رو 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 سیوا کېدو. اوس په موجوده ټیم کې ښه په غټه شمېره کې خلک چې کوم دی نو هغه په هغه ځای کې موجود دی او ورته مقررین چې دي نو هغه خطابات کوي. لږ به غواړم چې دغه مقررینو خطابات چې کوم کړي دي نو هغې ویلي دي چې 13 ورځ زموږ په بې ګناه ماشومانو باندې ډزې شوي دي. دغه مقررین وایي او وایي چې دا په شهادت رسولې شوي دي. بیا دوی دا هم وایي چې موږ د دغې خو یو طرف ته په سختو ټکو کې د دې موږ غندنه کوو خو دا وایي چې ریاست دې واوري چې موږ 13 ورځ هم د امن لپاره راوتي وو او نن هم راوتي یو تر څو چې د بنو خاوره موږ ته د امن لپاره باوري شوي نه وي. نو تر هغې پورې به موږ همدغه شان په کورونو کې نه کینو. دا د دغې خلکو خبره ده. بل طرف ته هغې دغه خبره کوي چې د بنو په بازار کې چې کوم د وسلوالو دفترونه دي دغه دفترونه دې ختم کړی شي. یعنې په دغه خلک دا الزام لګوي چې د بنو په بازار کې دغه وسلوال چې دي دوی خو باقاعده په خپلو ګاډو کې ښه درانه درانه ګاډي ورسره ښه درنې درنې وسلې ورسره او دغه وسلوال چې کوم دي دوی ځي او راځي او په دغه دفترونو ته ورننوځي. نو دغه خلک ورته وایي چې دغه دفترونه ولې کولاو دي. بل طرف ته دغه مشرانو دا هم ویلي دي چې مونږ خو د بدامنۍ خلاف راوتي یو، نه پوهیږو چې د بدامنۍ خلاف مونږ راوتي یو نو د دې نه ادارو ته تکلیف څه دی. دا د دغې مشرانو چې کوم مقررین چې دي نو دوی خطابونه کړي دي نو دوی دا وایي. بل طرف ته هغوی دا هم وایي چې مونږ که فرض که د دغې وسلوالو د دفترونو د بندولو خبره کوو نو بیا هم دغه خلک پته نشته دی چې ولې د دغې خبره باندې ادارو ته څه تکلیف دی. یو بله خبره به زه تاسو ته د بنو حوالې سره وکړم چې په بنو کې نن انټرنیټ موبایل فون سروس دغه شانتې پی ټي سی ایل وای فای دغه چې کوم دی نو دا مواصلاتي نظام چې دی نو دا بند کړی شوی دی. یو بل خبره به کویکلی تاسو له درکړم د بنو کې چې کوم 13 ورځ رامخې ته شوی احتجاجي پاڅون و په هغې باندې چې کومه پیښه ډزې مزې شوي دي د هغې په ترڅ کې نن د صوبې په بېلابېلو علاقو کې پاڅونونه شوي دي چې کوم اوسه پورې ظاهره خبره ده په سوشل میډیا په پاکستان کې لکوټې په هغې کې هم مسله راغلې ده. تاسو به یقیني خبره ده د هغې نه خبر یې چې چاته به ویډیو نه ورځي چاته به تصویر ایون دا چې نه ډاونلوډ کېږي نو د هغې نه به تاسو خبر یې. خو چې کوم اطلاعات مونږ ته را رسېدلي دي نو په هغې کې دا دي چې په د شانګلې په پورن کې احتجاج شوی دی. دغه شان د شانګلې په یو بل ښارګوټي کې هم احتجاج شوی دی.
په ممندو کې په ګنداو میاو منډای بازار کې چې کوم دین احتجاج شوی دی، په چمن کې احتجاج شوی دی. لږ به تاسو ته دغه حوالې سره تفصیلات درکړم چې په شانګله کې دغه امن لپاره چې کوم د ولسی پاسون په کال باندې دغه مظاهره شوې ده، دغه مظاهرچیانو د امن بینرې پورته کړې وې او د اپریشن نه منو چغې وهلې. ضلع مومند په ګنداو میامنډای بازار کې چې کوم مظاهره شوې ده، د مظاهره کې هم مقررینو د بنو د واقعې د عدالتي تحقیقاتو مطالبه چې کوم دی نو هغه کړې ده. دیو دا هم ویل دي چې نه پنې غډزي چې کوم دی په مظاهرچیانو باندې دا د کم قانون لاندې شوي دي، باید چې د تحقیقات وکړي شي. په چمن کې هم د باچا خان مرکز مخې ته خلک راغونډ شوي وو او هغوی هم د دغې پیښې مذمت کو او غوښتنه یې دغه کوله چې د دې تحقیقات وکړي شي. ولې د ریاستي دا دوه مخې پالیسي ده چې یو طرف ته خلک احتجاج کوي نو هغه د اسلام آباد په فیض آباد کې درنه ورکوي، نو په هغې باندې خو چا د ګل غزار نه دی کړی، بیا دغه شانتي زمونږ په بنو کې خلک راوځي نو ولې په هغې باندې دغه ډزې کېږي. یو دریم خبر به تاسو له درکوم، هغه هم ایکولي امپورټنټ دی ځکه چې په ټانک کې خلک راغلي دي. تاسو به کتلي په لکي مروت کې څو ورځې وړاندې خلکو د سپینو څادرو سره مظاهره کړې وه، سپینې څادرې هغې په هوا کې لهرا وهلې او د هغې سره هغې مظاهره کړې وه. بیا په د بنو د مظاهره چې کومه کېده نو د بنو دپاره باقاعده دغه امن جرګې والا اعلان کړی و چې ټول به سپینې کپړې واغوندئ، سپینې کپړې به واچوئ او راوبوځئ. زموږ مظاهره به دغه چې په سپینو کپړو کې هر یو سړي اچولي وي او راوځي. بیا په ټانک کې چې کوم دی اوس د تورو جنډو سره دغه مظاهره روانه ده او دغه مظاهره چې کومه ده یا د احتجاج چې کوم دی دا پروټیسټ چې دی دا درېیمې ورځې ته داخل شو. په دې درې ورځو کې مسلسل څو واري د انتظامیې سره دغه مذاکرات شولو خو مذاکرات کامیاب نشولو او دغه دغه چې کوم پروټیسټ چې دی دا روان دی د ډي سي یا ډیپټي کمشنر ټانک د چې کوم کمپاوند دی نو د هغې سره په یو کیمپ لګولې شوی دی او په دغه کیمپ کې دغه مظاهره چې کوم ده نو روانه ده. یو بل دور د دغې انتظامیې سره هغه ناکامه شوی دی. مظاهرچیان په دې خبره زور راوړي چې په زماني جمع خرچ باندې مونږ نه دوکه کیږو یا نه غولیږو، په خوله باندې چې راته څه وایي نو مونږ په هغې باندې دې ځل باور نه کوو، مونږ ته په لیکلو کې راکوئ. مظاهرچیانو تورې جنډې په لاسونو کې پورته کړي دي او دوی دا وایي چې مونږ په خپله خاوره باندې نور نه طالب ته تیار یو نه اپریشن ته تیار یو، او دغه هم وایي چې د خراب سکیورټي صورتحال ذمهوار چې کوم دي نو دا ادارې په خپله دي. د مظاهرچیانو او د انتظامیې ترمنځ د دې وړاندې هم څو وارې مذاکرات چې کوم دي نو هغه ناکامه شوي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. په ټوله ضلع کې په ټانک کې که زموږ خبره کوو نو مرکزي بازارونه چې کوم دي نو هغه هم بند دي، بینکونه هم بند دي او غټې غټې لارې چې کوم دي نو هغه هم د 13 ورځ هغې ویلي ول چې موږ به دغه غټې غټې لارې چې کوم دي دا به تړو، نن یې په باقاعده ډول باندې هغه تړلي دي. نو دا د پښتونخوا د جنوبي اضلاعو زیاتره صورتحال و چې هغه یې موږ تاسو خبر کړی، خو په شمالي اضلاعو کې چې کوم دی نو د دوی سره په سپورټ کې خلک راوتې دی. یو خبره ده چې کوم دی نو هغه به ریاست ته یا ریاستي ادارو ته دغه دې ته توجه ورکول وي او هغه دا چې کو فرض که تاسو هم داسې کوئ چې ګنې تاسو وایئ چې یاره دغه مزاحمت چې کوم دی نو دا موږ په مزاحمت په ژبه باندې به دا ختم کړو، نو دغه خصیص چې کوم دی دا ډېر دا ناکامه ښکاري، دا ډېره ګرانه خبره ښکاري، دا ډېره نقصاني خبره ښکاري او دا به د قوم دپاره به هم نقصاني، دا به د ملک دپاره هم نقصاني او دا به د نفرت پسې نفرت را جوړ کړي. نو دغه یو خبره ده چې کوم مزاحمت له تاسو غواړئ چې دغه مزاحمت چې کوم دی نو دا په قلاره کې دا په قلاره باندې ختم کړی شي، نو بیا به دغه څوک چې مزاحمت ته اړ شوي دي یا دا څوک چې مزاحمت کوي نو د دوی مطالباتو ته به بیا تاسو له غوږ کېښودل پکار وي چې دوی غواړي څه، تر څو چې تاسو دغې ته غوږ نه یې کېښودئ، تر څو چې تاسو دغه مطالبات ته دغه مطالبات تاسو اورېدلي نه وي. منل خو لا بیا خبره ده، منل به دوباره بیا به کښېني هغې باندې به خبرې کېږي، خو تر څو چې تاسو دغې ته غوږ کېښودی نه وي تر هغې پورې نشي کېدی چې تاسو دغه مزاحمت په مزاحمت باندې ختم کړئ. زموږ نننی ویلاګ هم دومره و.